بسم الله الرحمن الرحیم. د حدیث مبارک حدیث نمبر 1578 صفحہ نمبر 388 388 دا حدیث حاصل دا دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما او په دې کې د بنو هاشم یعنی د قریش او د نبی رسول الله د خاندان یو څو الکان را نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ولیدل د نبی رسول الله رنگ مبارک هغه کومه بدل او سترګو کې اوښکې راغلي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې هغه د تاسو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نغوی زما اهل بیت او تبع زمانه پس خلک مختلف قسم مصیبتونه تکلیفونه رسي شړی به او چې کوم دینو او یعنی ظلمونه وکي او بیا به ان قریب یعنی په اخیری زمانه کې د مشرق نه د خراسان نه لخر روچت شي او غیب د حق لپاره مطالبه کوي. الله رب العالمین با چې کوم دینو د الله نظام په ځمکه قائمول غواړي او هغه په خپل حق ملون شي یعنی د ځمکه باندې د خلافت نظام قائمول وته مکملون شي بیا به الله رب العالمین په بلار کې دي جنگي قتال وکي یعنی جهاد وکي او بیا به کوم دینو الله رب العالمین دیتا یعنی خلافت ول کې خودي بیوان دي دی به هغه ټیم کې زموږ مسیح یعنی امام مهدی علیه رضوان راغلی او دی به غلول سمستمراله خبر. اوس په دې حدیث کې نن سبانه زمانه سره موږ وګورو نو په مشرق کې تاسو قرآن مووي د مدینه نه مشرق چې کوم دین هغه درې ملک دي پاکستان ایران او افغانستان. نن سبانه زمانه کې په هغه زمانه کې به وته خراسان وي د دې درې ملکونو چې کوم یعنی هغه منځنۍ علاقې ته به خراسان وي لکه د ایران علاقې چې کومه ده هرات د افغانستان او طالقان د افغانستان علاقه ده او کابل او غزنی او دغه رنګي چې کوم دینو د ازبکستان خوارزم او نور چې کوم یو ځخاره پکې د ازبکستان راځي او دغه رنګي د پاکستان د فاټا علاقه دا وزیرستان او دا باجوړ او دا علاقې ده او دغه رنګي د افغانستان چې کوم دا بل یعنی شمال طرف دا کوم علاقه ده دا ټول لکه کندهار شو دا علاقې پکې راځي نو دا دې ته به خراسان په هغه زمانه کې او د نور طرف په پنجاب او دا علاقې چې کوم دي دې ته به هندوستان او دا کم چې نور علاقې دي یعنی ایران دې ته به فارس په هغه زمانه کې. نو مقصد د خبره دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوئی په افغانستان باندې صادق راځي د دې وجې چې د خراسان کما هم خارونه دي هغه په افغانستان کې دي. خراسان صرف د یوسفینوم نه بلکې دینه مراد د ټول علاقه و. نو په حدیث کې دا راځي چې د خراسان خلک بعد هغه په اخیری زمانه کې خیر غواړي یعنی حق غواړي خیر او حق هغه د الله نظام د الله په ځمکه باندې نافذ کول ته وي او په دغه زمانه نه واله تر اوسه پورې چرته په افغانستان کې داسې خلک راوچت نشو چې د الله رب العالمین نظام په ځمکه باندې قائمول لپاره هغه شان مهنت وکړي څنګه چې الله رب العالمین ویلي. یو دویم تور جندو ولا خلک علاوه د ابو مسلم خراسانی نه علاوه بل چانه دی چې کوم د بنو امیه حکومت هغه چې کوم د غرزول لکه شاته دې من تفصیلی بحث تیر شوی دی. نو مقصد د خبره دا دی چې دی به الله رب العالمین نظام قائمول لپاره کوشش کوي خو خلک به دې پرې نه دي هغه حق او د الله امر بالمعروف و نهي المنکر او حکومت هغه ودی ته ملون شي. نو په داسې وخت کې به دې د غیر لپاره قتال جهاد بو کی او جنگ بو کی کفر سره او الله رب العالمین بدیلا چې کوم دینو فتح ور نصیب کی او چې فتح او نصیب شي نو دی با بیا چې کوم دینو یعنی حکومت اهل بجو شي او یعنی حکومت په مضبوط شي او په دغه وخت کې به امام مهدی غیر دی باغله دا جنډه ور. نو نن سبا موږ وګورو طالبان هغه چې کوم دینو د یعنی امریکای حمله وکړه روس حمله وکړه د روس ته حمله په نتیجه کې دوه بلاک جوړ شو یو د یعنی د افغانستان خلاف جوړ شو یعنی روس او دویم چې کوم د افغانستان په پیور کې جوړ شو لکه پاکستان او عرب هغه د دې وجرال امریکا د دې وجرال چې زموږ مفادات چې روس هغه راځلو ګرمو بوتان هغه به ډایرکټ حمله کوله په عربو باندې او د امریکای مفادو نو دې وجه امریکای د خپل مفادونه د بچکول لپاره هغه علاقه غزمه کې بچکوله نو عرب هم د دې لپاره رالل او ډیر خلک پکې د اصلاح د جهاد په نیت رالل او ډیر مخلصین خلک پکې اکثر پکې بلکې ډیر پکې مخلصینو د الله په لار کې جهاد وکړو او په اخر کې امریکای هم سره تعاون وکړو
امریکای جهاد نه دی کړی، امریکای جنگ نه دی کړی، امریکای تعاون نه دی کړی، خو کړی نه په پیسو میزایل مسلمانانو غوښتي. دا غلطه خبره ده چې امریکای جنگ کړی دی او دا جنگ کوم یعنی روس هغه امریکای مات کو، نه نه دا غلطه خبره. روس د الله یعنی مدد او د مجاهدینو هغه مرسته او دا هغه یعنی هغه کلک مضبوط درېدو هغه چې کوم دنو روس هغه غلولې. نو الله رب العالمین هغه مسلمان له فتح ورکړه. بیا امریکای چې کوم دینو دا زیاده سپری خو دو د خانه جنگي شروع شو. په خانه جنگي دوران کې چې کوم دینو یو اسلامی نظام الله رب العالمین هغه له وجود ورکو او هغه اسلامی نظام الله د خپل غیب خزانونه یو څو طالبان یو څو مولیان هغه راجم شو او دین مهنت شروع کو او د الله پس مکه الله قانون نفاذ شروع کو د مولا عمر او د مولا مرجان او د نور حضرات غټو اکابرو تقریبا نقش قدم باندې هغه چې کوم دینو کار شروع او تر دې چې په یعنی په کابل کې الله رب العالمین اسلامي نظام قائم کړ. خو چونکې کامل طریقې سره نو بس صرف کابل بیا غشتو او نور سیمې غشتې وي او په ټول افغانستان کامل طریقې سره نو په دې وجه اکثر به جنگونه هو. بیا د اسامه خبر رااله او د 2011 د ورلد ټریډ سنټر هغه دماکي وشو. په هغه صورت کې امریکا چې کوم غوسه شو په افغانستاني حمله وکړه. نو په افغانستان حمله چې کوم د امریکای د په دی وایي او اسامه مونږ لرا کې تاسو ته خو یاد دي کنه یو اسامه مونږ لرا کې هغه ورته مونږ نه درکو هغه باندې حمله وشو. دا خبره په مسلم شریف کتاب الفتن کې موجوده ده چې مسلمانان او د کفر وجګړي مسلمانانو نه د هغه مطالبه وغواړي، مطالبه وته کی چې مونږ له کوم تاسو د عکس راکې دی بوله چې کوم دنو هغه ورنکي. نو دا غرب یعنی روم به غوسه شي یعنی مغرب او عیسایان به غوسه مسلمانانو دا صورتحال پس کوي. الله رب العالمین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه مبارکه باندې نن 1440 کال مخکې د پیشنګوئی کړو او هغه ساده کړل. نو هغه لخر چې کوم دینو هغه روان دي لکه په بل حدیث کې راځي چې د مهدی لپاره به د یمن نه خلک راځي، د یمن نه خلک راځي او هغه چې کوم دینو الله رب العالمین دا وسله د اسامه د یمن او د دینو حارثي او حارث من زمری اسامه نو زمری چې کوم دینو اسامه من زمری او حراس کو یعنی زمیدار وي او اسامه پلار زمیدار دی حضرت او د لخر چې ګمني کتر لخر خلک هغه منصور باغی ته ویل کی لکه اختر منصور او مولا عبد السلام منصور او منصور معنا نصرت کون کی مدد کون کی افغانستان خلک باغی نصرت کو او بیا وی جدي بدا هم دا لخر با د امام مهدی لخر لم لا تر جوړي او دا لخر د مهدی لا ان شاء الله الله رب العالمین هغه کی د قیادت د سیاست او د عالمی په عالمی توګه باندې د ملک نظم او چتولو هغه توفیق الله رب العالمین دا خلق لداري ان شاء الله وکي. خو دا د دې مثال په شان د مدینی د انصارو دي څنګه چې مدینی انصارو ته حکومت ملو شو یعنی مسلمانان له ځای ورکړ بیا هغه حکومت معنا غوښته چرته هغه د حکومت ملو نشو. نو دا غرنګ د افغانستان د خلک دام چې کوم دي یعنی انصار مدینه په شان دي یعنی حکومت وته ملو شي او په خپل به نه کوي. نو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کوم دینو دا خلکو ذکر خیر کړی چې دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نسل لپاره جنګي. الله دې موږ دې حدیث مستاکو ګرځي او الله دې موږ هم پاږي کې چې کوم دینو شامل کی. یقینا دا یو خوش قسمتی را چې الله رب العالمین دا خلکو لپاره په هغه زمانه کې پیشنګوئی کړی. څومره به خبره ده یقینا دا حدیث یو خبر هغه صادق راځي چې موږ سترګې کولو